ګوره زنکدن کې الله کلمه نه نصیب کوي، په خاندان کې الله حافظان نه پیدا کوي، په خاندان کې الله علما نه پیدا کوي. سترګې به ړندې شي خو عالم به ګورې بیا ونه ویني، حافظ بچی به بیا ونه مومي. او دا چا چې موندلي دي که نه حافظان بچي دي د علماو پیزار سم کړی دی. ښه دی علماو پسې پیزار ګرځولی دی، دی د علماو پیزار ښکل کړی ځکه الله بچي د قرآن حافظان ورکړه. ما ته خپله یو عالم وی، ما یو کلي کې وی تقریر کو، یو الک راغی ما ته لوډ سپیکر سم کو. دا څومره وړه خبره ده، وی لوډ سپیکر یې راته سم کو. څه موده مخکې مونږ پروګرام له تللي، یو ښکلی عالم او سټیج سیکرټري و. ما ته هغې مولي صاحب یې دا هلک دی، ما ته یې لوډ سپیکر سم کړی وی، الله تې نن څومره ښکلی عالم جوړ کړو. دا صرف قدر یو عالم ته لوډ سپیکر سم که که بچي حافظان غواړي او عالمان غواړي نو علماو پسې پیزار ګرځوه، پیزار خادم شه، خادم خدمت کوه، د زړه د ویښه ورسره مینه کوه چې الله دې سترګې یخې کړي او الله د له حافظ قرآن بچی درکړي. او دا که الله ته ناخوښه وی که نه نو الله به له علم نه ورکو، الله به یې دا سینې د علومو نه ډکولې، الله به یې دا سینې د فقاهت نه ډکولې، الله به یې دا سینې د بصارت نه ډکولې. ته ولې الله نه عالم کولې؟ نو چې علم وکړي ده کې به څه کمال وي، او چې علم ورسره وي د الله په نس باندې یو مقام دی، د زړه د ویښه ورسره مینه کو، په دې زمونږ آخرت آبادیږي. چې دا حافظان په میدان محشر کې رواني، په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې، همونږ پسې وروسته رواني، څومره خوند به کوي. هله به روان یو چې د حافظ قرآن سره خو دې مینه کړي که نه، نو چې دنیا کې دې ورته سپک کتل څنګه به پسې شاته روانې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اکرمو حملة القرآن، د قرآن د حاملینو قدر کوئ، د دې عزت کوئ. زه نه وامه، دا امام الانبیا وایي چې د قرآن د حاملینو قدر کوئ، ځکه چا چې د دې عزت وکړو نبی علیه السلام فرمایي زما عزت وکړو، او چا چې زما عزت وکړو فقد اکرم الله، د الله عزت وکړو. د قرآن د حامل عزت کول دا د الله تبارک و تعالی بالواسطه، الله تبارک و تعالی وی دا زما عزت دی، د حافظ قرآن عزت، د عالم عزت، او د حامل د قرآن. بس چې حامل دی که حافظ دی او که عالم دی، د زړه د ویښې قدر کو نو الله وی دنیا هر چاته ورکومه، او د قرآن علم دا هر چاته نه ورکومه. نو وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، الله وی مونږ به بدله ورکو دیتا، پورا پورا حصہ به ورته ورکم، په دنیا کې کمې به پکې نه کوم، خو آخرت را سره ګورې نشته دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، په تحقیق سره ورکړی مونږ موسی علیه السلام ته کتاب. فاختلف فیه، نو اختلاف وکړلی شو په هغې کې. دا د یو سوال جواب دی چې د قرآن کې ولې خلک اختلاف کوي. نو الله وی موسی علیه السلام ته چې مې تورات ولیږو پای کې هم خلکو اختلاف کړی، دا داسې طریقه را روانه ده. ولولا کلمة سبقت من ربک، که چرې نه وی یوه خبره چې مخکې تیره شوې وې د طرفه د رب ستانه، یعنی الله د دې فیصلې دپاره یوه نیټه نه وې مقرر کړې، نو لقضی بینهم، فیصله به کړلی شي و د دوی په منځ کې. وَإِنَّهُمْ بِشَكَ دوی لفی شک په شک کی دی، منه د دین مریب او په کلک شک کی دی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا، هر کله چې راپور تکړلی شي دی، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، نو پورا پورا باور کی دیتا رفستا اعمالهم، بدل د عملونو د دوی. انه بشک د الله بما یعملون خبیر، پاغ عملونو چې دی بکول خبردار دی. فرمائی فلا تکو فی مریت، تمکیگا پشکی، مما یعبدو هؤلاء، دا اغنا چی عبادتی کی دا خلق، ما یعبدون دی عبادت نکی الا کما یعبدو آباؤهم، مگر پشان دا اغی چی عبادت پکو مشرانو ددوی من قبل مخک دینا. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، بیشک مونگ با پورا پورا ورکو دیتا حصہ ددوی، غیر منقوص چی حص نمگڑی بنوی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ،
په تحقیق سره ورکړی مونږ موسی علیه السلام ته کتاب فاختلف فی نو اختلاف وکړلی شو په هغې کې ولولا کلمة سبقت من ربک کچرې نه وې یوه خبره چې مخکې فیصله شوې وي د طرفه د ربستانه لقضی بینهم نو خامخا فیصله به شي و د دې په منځ کې وانهم لفی شک بېشک دی په شک کې دي د دې نه مریب او په کلک شک کې دي وان کلا لما او د دوی نه هر کله چې راپورته کړلی شي لیوفینهم نو پوره به ورکړي دي ته ربکم رب ستا اعمالهم بدله د عملونو د دي انه بېشک الله بما پاغه عملونو باندې یعملونه چې دي کوي خبیر خبردار دی